رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه ملګري پیدا شول یا کم خاندان کې چې کوم مشرکین مو خود رسول الله سره د قومیت او د هغې د وجې نه داسې کار وکړو چې د رسول الله ملګري شولو په قومیت باندې نو دې خلکو داسې یو کار وکړو چې د ځان نه جدا کړله ویل د دې خلکو سره به نه څوک راشه درشه کوي نه به ورسره څوک اخیستل خرڅول کوي بلکې ویل دا بالکل زموږ نه نه دي د ځان نه کړله او د هغې د وجې نه یو لیکلی وکړل او په کعبه کې ځوړند کړل په حرم کې ځوړند کړل ویل چې دا څومره مسلمانان دا کم کسانو اسلام راوړی دی یا د دې سره کم نور کسان ملګري شوي دي د دې سره به څوک راشه درشه کلی ګاونډیتوب دا به ورسره نه کوي دا به بالکل جدایي نو داسې یو لیکلی وکړله اوس کله چې دوی دا لیکل وکړله نو په دې کې دوه کارونه وشولو یوه پکې دا وشوله چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ښکاره شوه دویمه دا کار وشو چې بعضې مشرکینو په زړونو کې الله سبحانه وتعالی یو شفقت واچاو او د دې مشرکینو شفقت دا و چې هشام ابن عمر ابن ربیعه العامري په نوم باندې مشرک و د هغه په زړه کې دا خبر راغله ویل موږ دلته خوراکونه کوو مزې اخلو او دغه بنو هاشم او بنو المطلب ویل د لوږې نه مري د نبی صلی الله علیه وسلم یاد کو د هغې چې کوم ملګري ویل دا خو موږ ډېره غلطه فیصله کړې ده دا اوس ورانول پکار دي او ویل داسې یو سړی چې د هغې په مقابله کې ټول قوم راوځي ویل دا به موږ ته ګرانه شي نو دا به د شپې په پټه باندې وګرځېد او ځان له کسان پیدا کوله نو لاړې زهیر ابن امیه المخزومي چې دا یو مشرک و د ابوطالب خوریه و د ده مور عاتکه د ابوطالب خور وه او د عبدالمطلب لور وه دته دا خبره وکړله ویل یا زهیر ارضیت ان تأکل الطعام وتشرب الشراب واخوالک بحيث تعلم ویل ای زهیره ویل ته په دې باندې خوشحاله چې ته دلته خوراکونه کې طعامونه خورې څکل کې اوبس کې خوراکونه کې او ستا ماماګان تا ته معلوم دي چې هغې په څه حالت باندې دي هغې خو د لوږې نه مړه شولو ته مزې کې نو هغه ویل زه څه وکړمه ویحک انما انا رجل واحد ویل خوار شي ویل زه خو یو سړی یم یو کس به څه وکړي نو هشام ابن عمر هغه ته معلومه شوه چې دا سړی خو په دې کار باندې خفه دی خو رایې وله معلوموله چې سخت دی او که نرم دی مطلب زما سره په دې کار کې ملګری کېږي او که نه عرب ډېر هوښیار خلک او دا یو هوښیارتیا وه دا یې وله معلوموله چې دا سړی ما سره څنګه ملګری شي سمدست به یو سړي ته یو خبره نه کې چې هلکه زموږ دا پلان دی او په دې باندې موږ روانېږو بلکې اول د سړي رایه معلومه کړه چې سړی د کومې مرتبې سړی دی نو ده موله عقیده او نظریه وله معلومه کړه نو دې زهیر وویله ویل زه یو سړی یم ویل که ما سره بل کس ملګری شي نو ویل لقمت فی نقضها ویل زه به پاڅېږم او دا صحیفه او دا وعده به زه ماته کړمه چې کومه دې خلکو کلې ده ویل دا به زه بالکل ختمه کړم نو هغه وویله ویل قد وجدت رجلا ویل ملګری دې موندلی که نه دی ورته ویل څوک دی هشام ویل زه یم ویل زه هم د څه په دې کار کې ملګری یم ویل دا صحیفه او دغه لیکل ورانه ویل بالکل یې ختمه زهیر ورته وویله ویل ابغنا رجلا ثالث ویل دریم کس په کار دی چې لږ ډېر شو نو په دې کې هشام لاړی په مطعم ابن عدي یو مشرک سړی و په هغه پسې لاړی په عربو کې او خصوصا په مکه کې ډېر لوی سړی و نو هغه له ورغلی هغه ته یې وویله چې دا بنو هاشم او بنو المطلب او زموږ خپلوان دي او زموږ عرب دي د خپلوالۍ لحاظ به دې خلکو ډېر زیات کاو او داسې طریقت او د نرمۍ خبرې ورسره وکړلې ویل موږ دلته مزې کوو په هغې باندې تکالیف دي تکلیفونه به دي او ویل زنداني کلي دي دې خلکو څومره ظلم ورسره روان دي نو مطعم ابن عدي وویله ویل زه یو سړی یم بل ملګری پیدا کړه نو هشام ورته وویل بل ملګری دې شته دی هغه ویل څوک دی هشام ورته ویل زهیر دی هغه ویل دریم طلب که هغه ویل دریم خو زه یم نو مطعم ورته ویل څلورم هم پیدا که یو کس بل پیدا که چې موږ د خپلو مشرکینو ته راپاڅېږو او دا خبره ورته وکړو چې ګوره موږ 4-5 کسان یو تاسو چې دا کوم لیکل کړي دي د رسول الله او د هغې د ملګرو په باره کې هر څنګه لیکل تاسو کړي خو زموږ قومین دي نسبین دي دا د لوږې نه مه وژنئ نو ویل څلورم خو زه یم دا خبرې ورته وکړله دی ورته ویل یو کس بل هم پیدا کول غواړي نو دا لاړه په یو بل کس پسې چې هغې ته ابوالبختري ویلی کېدو هغې ته یې ویله نو هغه ورته ویل زه خو یو سړی یم ویل زه به څه وکړمه ویل په دې کې ستا سره نور کسان شته دی چې کوم تا را کوم پلان رانیولی دی که نه ویل صرف زه یم
هشام ورته ویل مطعم ابن عدي زهير ابن اميه او زم در سره په دې کې ملګری ما یبغینا خامسه ویل پنځم قسم طلب